القصة فمساقه لبيان مذهبهم وتمهيد نفاقهم فليس بتكرير. وإذا لقوا الذين آمنوا کله چې دی میلو شي د هغه کسانو سره چې ایمان راوړی قالو نو وایي آمنا مونږ ایمان راوړو. بیان لمعاملتهم سره جواب کی د یو سوال دا دی چې دی آیاتی کریمه کی تکرار دی. ومن الناس من يقول آمنا التهم آمنا او دلتهم قالوا آمنا. نو دا آمنا دا تکرار شو دا آغا مخکنی آمن پوئیگئ. نو دوزل څنګه دا خبره وکړله الته یو من الناس من یقول آمنا یقول آمنا او دلته وی قالو نو یقول آمنا وقالوا آمنا خو یو شی دی جو تکرار ندی جواب ته اشاره کی پوئیگئ چې دې ځای نه بیان لمعاملتهم الله تعالی د دې د معاملې بیان کی چې دې د مؤمنانو او د کفارو سره څنګه معامله کی. د کفارو سره معامله دا کی موږ ستاسو ملګري او مؤمنانو ته وایي موږ خو ایمان راوړی پوهېږئ نو دا یې بیان د معاملې دی. وما صدرت به القصة او هغه الفاظ چې په هغې سره قصه مصدره شوې ده د قصې په اول کې راغلي ومن الناس من یقول فمساقه د هغې سوق او راوړل چې و لبیان مذهبهم هغه بیان د مذهبو وتمهید نفاقهم او د دې د نفاق تمهید واخیست. هغه دعوه د ایمان وها چې مونږ ایمان راوړی دی او خپل مذهب بیان کو چې مونږ مؤمنان یو ها ویږي او د نفاق تمهید او افتدام دکا او اوس دلته چې د مؤمن سره سم معامله ده او د کافر سره د مؤمن توای آمنا او کافر توای ان معکم انما نحن پوهیږئ او چا ویلی که دا چل اونه کې دا د چې کوم وکړل بیا هم تکرار نشته دی پوهیږئ په خبره باندې ومن الناس من یقول معنا دا ده چې بعضې خلق په خلو باندې وي موږ څه راوړی ایمان او دا نفاقا خبره کی د خدا او د دوکې لپاره او بیا هم دکه تفوه دی دکه پوهیږئ دا د مؤمنانو په مخ کې آمنا بیا وایي پوه نه شولې د تکرار مکرارو فلیس بتکریر. روی ان ابی و اصحابه عبدالله ابن ابی ابن سلول دغه منافق نه دی او دده ملګري استقبلهم دی لره مخې لورل مخامخ ورته راغله نفر من الصحابه یوه ډله ده صحابه را روانو پوهېږئ فقال لقومه د خپلو ملګرو ته وی انظروا ګورئ کیف ارد هؤلاء السفهاء عنکم دا کم عقل د ستاسو نه څنګه واپس کوم پوهېږئ بعضې سړی ورانکار یې که نه ملا را روانې د ملګرو ته وي دې ملا ته ګوره دې دله زه واپس کوم اوس دې به خبرو کوم فاخذ بید ابو بکر صاحب لاس یې ونیول وقال مرحبا بالصدیق فخیر علی صدیق مرحبا اغا صدیق سید بنی تیم چې د بنو تیم سردار دی دا صفتونه ولا شروع کړ و شیخ الاسلام او د اسلام شیخ ته پوهېږئ شیخ په معنا د ماهر یا قدیم الاسلام وثانی رسول الله صلی الله د نبی علیه السلام سره دویم دی په غار کې الباذل نفسه و ماله خپل نفس او مال قربان کړی دی لرسول الله صلی الله وسلم پوهېږئ بدا صفتونه ولا بیان کړل پلان کیس ہے و فلان کیس ہے پوهېږئ ثم اخذ بید عمر رضی الله عنه وقال مرحبا بسید بني عدي او د بنو عدي سردار په خیر علی الفاروق چې هغه فاروق ته مبالغې صيغه ده حق او د باطل منځ کې فرق عملی القوی فی دینه خپل دین کې ډېر قوي دی پوهېږئ نبی علیه الصلاة والسلام
ابو بکر رضی الله عنه نه تپوسو کوي ته وی تر څه ټیم کې ویزا چې ماسخوتن منځ کوم وی تر کوم مدش ویګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل حذر هذا دا سړی احتیاط والا دی او یری والا دی یریږي ها عمر صاحب ته وی ته څه ټیم وی د شپې اخره یې سکی وی تر کو وی قوی هذا دا څه دی قوی دی په ځان باور دی ها نه القوی فی دینه دین معاملہ کې سو الباذل نفسه وماله لرسول الله صلی الله علیه ثم اخذ بيده علي بيد علي سيبلان فخير فقال مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم او د نبی علیہ السلام د ترزوی فخير علي وختنه او د نبی علیہ السلام زمها سید بني تد بنو هاشم سردار ما خلا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خلا رسول الله صلی الله علیه وسلم خو هغه بنو هاشم چې کوم علاوه د نبی علیہ السلام نه سیوا ده خالی ده د چانه د نبی علیہ اے بنو هاشم کې خو نبی علیہ السلام سردار ده خدا غین علاوه چې کم پاتې بنو هاشم دی په ټولو کې تسه سردار وایي نفنزلت هذه دا آیات کریمه پوهیږئ دا خبره رویه سره نقل کړې ده سره بس دا رویه دا صيغه چې څنګه ضعیف او کمزوري راوړې ده دسې دا خبره ټوله ضعیف او کمزوري ده ها پوهیږئ ابن حجر رحمت الله علیه په دې دا اثر چې نقل کړی دی نو هغه ټول دغه بیان کړی سند اخرجه واحدی من طریق السدی الصغیر عن الكلبی عن ابی صالح عن ابن عباس رضی اللہ عبداللہ ابن حجر سے بھی ابو صالح ضعیف تھے اور کلبی متهم بالکذب دے دروغ ہوئی اور سدی صغیر کذاب دے ہاں وهذا الاسناد سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب دا دا دروغ سلسله دا ټول هغه دا ټول سند سره کمزور ضعیف دی ها او دا وضع آثار په مخکاري چې دا حدیث او دا خبره موضوعي ده ها ویګه ځکه دې کې رالل چې نبی علیہ السلام ته ختن او زوم وی کنه ویګه په خبره باندې نو دا سوره بقره دا خو نبی علیہ السلام چې مدینه منوره ته څنګه راغی نازل شوی ده نو دا آیات په کې نازل شوی کنه او د نبی علیہ السلام د لور او د حضرت علی رضی الله عنه نکاح دویم کال هجرت کې شوی هغه وخت کې هدی زمونه څنګه ورته ختنو رسول الله صلی الله علیه وسلم بهرحال خو قصه او روایت غسل او د آیات سره لګیدل خدا خبره ختم شول واللقاء المصادفه واللقاء واذا لقوا الذين لقوا ماخوذ للقاء ویګه او لقاء څه ته ویل کیږي نافذ صاحب د لقاء خپل معنا یو سیسته مخامخ کېدل نو چې کوم سیسته ته مخامخ شوي نو ملاقات ته ورسره وکړو او هغه سیز دې وموندوم ولکه نه پوهېږي کوم شی چې ستا نه ورک شوي او ته یې ومومي نو موندل څه دي خو مخامخ کېدل دي که نه هغه ته مخامخ شو نو دې ته لقاء وایي نو دې د لقاء معنا کې المصادفة یافتن یو شی موندل ها یو شی يقال لقيته ولاقيته لقيته دا کله ویل کیږي اذا صادفته اذا چې کله ته یو سیسته مخا یو سیز عمومي او استقبلته مخامخ شي ورته معنا پکې دواړه استقبال معنا پکې امراله لقيته او لا دا کله وی اذا صادفته شی عمومي جو ملاقات شو کنه اما خامخ شو ورته جوړی مونږ دې ته ګوره لقيته لاقيته نشاط مونږ سوایو اذا صادفته او صادفته نو وایو صادفته وایو ها دې باره کې تاسو محشی او قاعده بیان کړی دا یو فائدہ او خپل بیان کړی دا چیرې دا سی موقع راشي دا سی غبه د متکلم و کده د غبه وای ها پوه شو افیس صاحب چې کله ته د جملې تفسیر کې او هغه جمله حاضر ته مسند او ستا
او په ای سره سکه نو بیا واپس سے زمم تتا اتیل بسور کی زمم ورکی بیا به تو وای ها متکلمو لك فتقول استكتمته الحديث استكتمته الحديث نو سمانا شوله اے سألته کتمانه اے نو گورا اے سرطد دے استکتم تو ہو سکے پوشلے بتاو نا استکتم تہل حدیثا پوئی گئے نو اس پوئے سألتہو کتمانہو پا زمیدہ نو دوارو کی بوئے خواہ استکتمتہو الحدیثا او سألتہو کتمانہو نور پسی لکلی پی زم التائی فیہما دوارو نبسور کی پیسے پوش ہولی استکتمته الحدیث ما ده غن طلب د سوکو د کتمان نو لکه د استکتمته د دې څه مطلب دی څه معنی ده اے سألته کتمانه اے حرف تفسیر دی کنه پوه نه شولې او چې کله ته تفسیر په څه سره کې په اذا سره کې نو بیا به افیسه بیا به استکتمته وای په فتحې ده تاثر دل تبرا وګوره لقيته لا نو د لقيته لاقيته ته تفسیر په اذا سره کوي نو اوس په سوای صادفته بنوای ها لقيته ولاقيته څه مطلب اذا صادفته دا خبره به کله کوي چې کله ور سره ته عمومي او تو سره ملاقات په څه پوه شوې ومنه القيته او د دینا القیته ماخوذ ده القا ویل کیږي او سیز ورځول چې کوم شی تا او ورځو نو مخامخ شو درته کنه چې در سره وو ولګه نو کنه لکه دا موبایل له ما سره ده کنه نو ما ته مخامخ نه ده او چې دې سه او ورځو نه القا معنا یو سیدو خود ورځول سره سره غسیز مادام ته سکړلو اذا طرحته چې کله ته فإنك بطرحه تپا غرزولو دا غیسی سر جعلته دا شیطا اگردو بحیث بداسی دیکی و بداسی شان دی اگردو یلقا مانا یدرک و یستقبل یلقا چی اس پا ور سر ملاقات کی گی او اس پا حاصلی گی مندلے چی اس پا بوش ہونے و اذا خلو الى شیاطینی او کل چی دی لاٹ شی خپلو شیطانان خپلو افی سیب دخلو درې معناګانې کې څه یو معنا انفراد ده څه اے چې کله یوازې شي خالی شي معنا دویمه معنا افی سیب موزی کړي ده چې کله لاړ شي کله او درېمه معنا یې سخریه کړي ده چې کله دی مسخري وکړي کله دی پوه مې شولې نو ګوره ورته تا ته وی من خلوت بفلان دا ماخوذ دی نه دخلوتو و الیه اشاره وکړه چې دخلا تعدی افی سب الی سلام راضی امن سره خلوت بفلان او خلوت الی فلان د پلان کی سره او په پلان کی سره یوازې شوم ها دا کله وای اذن فرت معه چې کله ور سره ته منفرد ته یو غي بس پوه به شولې یا خود خلوت بفلان انما خو شنو معنی څه شول او اذا خلو کله چې دا منافقان یوازې شي الی شیاطینهم دخلو معنی منفرد شي دی او شیطانان یو په منځ کې مسلمانان او من خلاق ضم یا ماخوذ سنه خلاق ضم معنی ای عداک ضم الکستان مزمت تیر وته ها پونه شولې یو کسته او د خلق څه بیانې بد بیانی په نمبر نه چې ستا نمبر پکې راځي نه تا پری دیو ته بل چا سووي نو دا ټیم کې تا ته ویل که خلاق زمونستان هو گزار وخت دوخه تا باندې خو د مزمت گزار خلاق زمون معنا عداک ومذا عنك نو اذا خلو الى شیاطینهم سمانا چې کله دی لاش سشي ستاسو نه تیر شي د چانه د مسلمان او چاته ورسیږي
ومنه القرون الخالیه او د دین ماخوذ دی قرون خالیه معنی قرون ماضیه ها تلک امه قد خلت معنی قد مزد کنه او من خلوت به یا ماخوذ رسنه اذا سخرت منه چې کله پورې تاسو کې بسره نالی حفیظ سے پدی صورت کې بیا په الا سره ولی متعدی شوی دی ها نو عدی بالا اس متعدی شو پس سره لتضمین معنى الانهاء ذکر دا متضمن دی معنا د سره انها معنا یو سیز بل تر رسول هغه ول منتها ګرځول ها غته نو اذا خلو کله چې دی سشي ها و اذا خلو کله چې دی مسخري شروع کی په داسې حال کې چې دا مسخري ورسی الی شیاطینهم خپل چې د مسلمانانو نه څنګه جدا شي جو مسخري شروع کی دا مسخري وړي تر څه پورې د خپل شیطان یا غځه پورې لګي نه پوهیږي ها خدا شیطانانو نسوک مراد دی نو المراد بشیاطینهم الذين ماسلوا الشیاطین هغه چې د شیطانانو سره یو شان دي په تمرد او په سرکشي کې ها پوهیږي ناغي ته سوې هغه شیطانان نه دي او په شان د شیطانانو دي نو ذکر د شیاطین مراد نه د دې هغه مشران شو کنه نه دا استعاره مصرحه ده ها شبابه ذکر ده کنه مراد شیطانانو نه شیطانان نه دي خو ذکر د شیطان او مراد نه قرآن کار د دې هغه مشران ها وهم المظهرون كفرهم او دا هغه خلق دی چې خپل کفر سکی ایسا پروايي واضافتهم الیهم او د دې د اضافت دي تبع ول راغله دي وایګه په خبره باندې د دې شیطانان څنګه دي دغه کافران نه دي دا چې خپل کفر ښکار کی دا د دې وړو منافقانو سدي شیطانان دي څنګه دي شیطانان دي نو اضافتهم الیهم دي ته چې اضافت راغله للمشارکه فی الكفر ځکه دا کفر کې سدي نو دغه شرکت توجه نه سره راغله اضافت او کبار المنافقین یا ترنا مراد او ښکارا کفر کون کی نا پټ کفر کون کی منافقان دي خدا واړو هغه والقائلون صغارهم دا وینا سوک قالوا آمنا او قالوا انا معكم دا قائلین سوکتی صغارهم داغا وجعل سیبوی رحمه الله نونه تارتا اصلیه سیبوی لیشی نون دا یو قول کی دا سگر دوله اصلی نون کلا کلا غا سگر دی اصلی على انه من شتنا دا و ماخوذ شي رچانا او شتنا معنا بعد ده ها او شیطان ته شیطان ویم زکه فانه بعید عن الصلاح ده خیر او د صلاح نه لري ده وایګه ويشهد له قولهم او د دې لپاره شاهد او دلیل له دا قول چې تشیطان وایي کیږي څه تشیطان تفعل لوشي وایګه نون څه شول واخرى زائدة وجعل سيبينونه تارة اخرى کله کله سګر دي على انه من شات دا به ماخوذ شي سنه او شاتا په معنا دا بطل سره ومن اسمائه الباطل او د په نومونو کې یو نوم څه ده باطلم ده ها ځکه ورته شیطان وای دې صورت کې به وزن پیسه پالان شي ها الف نون بس شي شیطان کې به شیط اصلي شي او الف نون به مزي او په غوالني صورت کې چې شیطان کې نون اصلي شي ناوزن بفعالها فعال دایې به کې شي سیوا غري